محترمو نن درته د نهم او د لسم محرم ډیره زیاته عظیم شانه او ډیره زیاته پاورفل وظیفه هم دومره ناشنا وظیفه ده، دومره پاورفل ده چې چام په ژوند کې محترمو دا وظیفه کړې ده، الله پاک مایوسه کړي نه دي. الله پاک د هغوی هر قسمه حاجات دا پوره کړي دي. څومره مشکلات د هغوی و الله پاک دغه مشکلات د ختم کړي دي. محترمو د پرسکون زندګۍ لپاره تاسو په نهم او لسم محرم باندې 2 ورځې وظیفه ده، دا تاسو کوي انشاءالله العزیز. الله پاک ستاسو هر قسمه مقصد دا پوره کی، هر قسم ارمان دا به الله پاک ستاسو پوره کی. که د مال او دولت لپاره وایي، که د کاروبار لپاره وایي، که د رشتې لپاره، انشاءالله العزیز الله پاک علیم بذات الصدور دی. ستاسو به تمام مسائل دا به ختم کی، تمام حاجات به دا پوره کی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام حاجات پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو مشکلات او پریشانی او ټینشن دا ختم کړي. څومره چې مسافر دی په بهر ملکونو کې دي، الله پاک د هغوی له بهترین روزګار دا ورکړي. هم کسان چې په خپل ملک باندې دي، خپل کور کې دي، الله پاک د هغوی له د حلالو کاروبار دا ورکړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د نهم او د لسم محرم، ډیره زیاته بهترینه، ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. محترم مسلمانانو ورونو، دا ډیره زیاته عظیم شانه ورځ ده، ځکه دې ورځې ته یوم عاشوره ویل کېږي. مسلمانان په دې ورځ باندې روژه نیسي. انشاءالله العزیز په هغې باندې ما تفصیلي کلیپ ریکارډ کوم چې روژه کله نیول دي، په څوم تاریخ نیول دي او د هغې ثواب دا څومره دی. په نهم تاریخ او لسم تاریخ د محرم باندې دا وظیفه چا وکړله، د دې وظیفې نه محترمو سکرین شاټ وباسئ، ځان سره یې سیو کړئ. کله نهم د محرم رالی او کله لسم د محرم، نو بیا محترمو دا وظیفه دا وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ناممکن حاجات دا پوره کوي، مشکلات به الله پاک ختموي، بهترینه پرسکونه زندگی به الله پاک درکوي تعالی. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د آیت الکرسی وظیفه ده، او یاد ساتئ چې آیت الکرسی په اعتبار د برکت سره د قرآن مجید د ټولو آیاتونو نه بهترین او لوی آیت دی. په اعتبار د فضیلت او په اعتبار د عظمت سره د تمامو آیاتونو نه بهترین او غوره دی. او دغه رنګې په اعتبار د حروفو سره کم چې لوی آیت دی، دا هم په دغه سورت بقره کې د هغې آیت دین ویل کېږي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د آیت الکرسی ده، او په آیت الکرسی کې د الله پاک عظمت ذکر پکې دی، د الله پاک د لویوالي ذکر پکې دی، او دغه رنګې د الله پاک د جلال ذکر پکې دی. دغه رنګ الله پاک د تمام انسانیت حفاظت کوي، د تمام خلکو الله پاک رزق ورکوي، تمام کارونه الله پاک دا سمي. دغه رنګ په دې کې محترم علماء کرام فرمایي چې په دې کې اسم اعظم هم دی. یاد ساتئ محترم مسلمانانو، که تاسو هم دا وظیفه کول غواړئ، د هغې نه مخکې دا حدیث لازمي واورئ. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ابی بن کعب ته ویلي، ابی دا راته ووایه چې قرآن مجید کې د ټولو نه بهترین آیت دا کوم یو دی په اعتبار د عظمت، په اعتبار د فضیلت. هغه ته وفرمایل چې الله او رسول ښه پوهېږي. په دویم ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې کوم آیت په ټولو کې بهتر دی، نو ده ورته وفرمایل چې آیت الکرسی. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ستا علم دار مبارک شه. نو کوم سړی محترم آیت الکرسی وایي، الله پاک به د انسان حفاظت کوي، د هغې د جان حفاظت، د هغې د مال حفاظت، د ښځې او د بچو حفاظت،
د انسان هغه څیزونه چې انسان په هغې باندې خفه کېږي الله پاک محترمو د هغې حفاظت کوي. کوم شرور دي او انسان له تکلیف رارسي د هغې نه به الله پاک د انسان دا محترم منع کوي. نو هم تاسو له هم پکار دی چې تاسو دا وظیفه وکئ او پوره کال بهترین رزق دا حاصل کئ او دغه رنګې خپل کاروبار له ترقي ورکئ، خپل روزګار او دیاړۍ او مزدورۍ له ترقي ورکئ، په خپلو پیسو کې برکت پیدا کړئ، دغه رنګې په خپل ژوند کې برکت پیدا کړئ. نو تاسو په نهم د محرم او دغه رنګې په لسم د محرم باندې د آیت الکرسي دا وظیفه دا وکړئ. تاسو به 21 پیرې درود ابراهیمی دا بوای حب آرام حب اطمینان، بیا ورپسې 314 پیرې به آیت الکرسي ووایئ، بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې درود ابراهیمی کم چې د مانځه درود شریف دی دغه ووایئ. نو په نهم تاریخ دا وظیفه وکئ او په لسم تاریخ دا وظیفه وکئ او کله تاسو دا وظیفه وکئ بیا د هغې نه بعد لاسونه بره کئ او خپل ارمان خپل حاجت خپل مشکل له الله پاک ته پیش کړئ. انشاءالله العزیز زمونږ او ستاسو رب علیم بذات الصدور دی، زمونږ په زړونو کې څه دي الله پاک په هغې باندې پوهه دی. انشاءالله الله پاک به زمونږ او ستاسو تمام ارمانونه دا پوره کوي، امیدونه به الله پاک پوره کوي، مشکلات به اسانۍ پریشانۍ به ختموي. او که چا نه د نهم تاریخ باندې ایر شو نو لسم تاریخ او 11 تاریخ باندې هم محترمو دا وظیفه کولی شي. کوشش وکړئ چې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.